السلام علیکم. حاجیانو واپسی شروع شوې ده او شکر دی ټول خپل ملکونو ته روان دي. دعا وکړئ چې الله پاک د دې حاجیانو حج، قرباني، نفلونه، طوافونه، عبادتونه ټول قبول کړي او دوی د په خیر خیریت خپل ملکونو ته لاړ شي. ما د وزارت حج سعودي عرب یو بیان کتو. هغوی وایي چې سږ زمونږ امید و چې 25 لاک حاجیان به راځي، خو د هغې نه بجای 16 لاک حاجیان راله او په دې کې مین وجه د ټولې دنیا کې او د پاکستان اقتصادي خرابتیا مین وجه ده، ځکه چې د حج اخراجات دومره سیوا شوي دي چې د زما غونته د عام سړي د وسه خو هر څه ووتل. پاکستان نه 11 لاک او 75 هزار روپۍ داخله وه او نورې خرچې چې ورسره واچوي نو داسې 15 لکه ته خبره رسي. اوس 15 لکه زمونږ غونته د غریبو یا د میډل کلاس خلکو د وسه خبره نه ده. نو په دې وجه کو تاسو کتلی دې پیرې د پاکستان د حج کوټه چې وه 1 لاک او 69 هزار حجیانو، خو سرکاري اعداد و شمار چې وګورئ نو صرف 71 هزار خلکو داخله کړې وه. دغسې په ټولې دنیا کې کمې راغلي او سعودي حکومت ځکه دا بیان ورکو چې د 25 لاک په ځای باندې صرف 16 لاک حجیان سعودي عرب ته راغلي. زه درته یو د خپل سفر واقع ووایم. زه په 1996 کې عمرې له تللی وم. موږ 3 ملګري وو، یو اکرام خان و، یو اسلم خان و او یو راسره د اسلم خان والدم تللی وه. 4 کسو ګروپ شو. نو په هغې ورځو کې زمونږ د 27 ورځو د حج د عمرې چې کوم پیکیج و هغه 21,000 روپۍ و. په دې کې زمونږ ټیکټ و، په دې کې زمونږ د عمرې دا پروسس و. خوراک هلته مونږ خپل کو او هغه ډېر نامینل خرچه وه، څه ډېره به نه کېده. نو د 21,000 نه اوس د عمرې خرچه هم غالبا 3 لکو ته ختې ده، خو زړه خبره وه، ارزانه زمانه وه. او مونږ چې په کومه زمانه کې عمره کړې وه نو زمونږ ډېر خوشقسمتي وه چې اوس خو په بیت الله شریف کې ډېر زیات تبدیلیانې راغلي دي، ډېرې کلاو کړی دی. مخکې به دا وه چې طواف به دې وکړو او د مقام ابراهیم سره به د 2 رکعته نفل وکړو. نو د مقام ابراهیم نه لږ په فاصله کې به لاندې پړوی کوشوي وي او ته به لاړې د زمزم اوبه به دې وڅښلې او بیا به راوختې. هغه ځایونه اوس ټول کور کړي دي. مونږ چې د جدې نه تلو په اول ځل سفر مو مکې ته، نو په ګاډي کې مونږ د 4 سره یو 5 سورلی کېناسته او هغه چې کوم و هغه د کراچۍ یو تاجر و، ینګ هلک و او د فرانس نه راغلی و. نو ما ترې تپوس وکړو چې ته څنګه ځې راځې؟ هغه وی چې زه کله هم بیروني دورې باندې ځم او دوره وکړم د کاروبار. زه ډېر غټ انډسټریالیست به و. نو واپسي چې زه پاکستان ته ځم نو زه عمرې له لازما راځم. الله داسې خلکو له وس ورکړی دی چې بار بار راځي او الله دې موږ ټولو له وس راکړي چې بار بار عمرې له او حج له لاړ شو. دا د الله رحمتونه دي چې په چا باندې وشي. اکثر خلک وایي یاره دې حاجي صاحب لاړو دی بار بار ولې ځي. هغه ځای دومره د عقیدت او د عبادت ځای دی چې د هر سړي خواهش شي چې بار بار لاړ شي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، د خپل حج ایکسپیرینس پکې ووایئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.